السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو دی وخت کې تاسو دا ګوري د اسمان کې دا سپر مون دا سپوږمۍ ان دومره روشن دا چې نن ماهر فلکیات وایي چې دا 14% چې کم دنو اغا نن زیاته روشن دا ان زیاته دغه کوي. وجه د دې صدا چې د دې دا وجه دا چې دا د ځمکې سره ډیره نږدې ده او دا سپر مون دي ته ویل شي. لکه دی وخت دا پاکستان کې سپر مون ده او دا مطلب چې دا دریم ځل دی په دې دغه کال باندې چې دا دریم ځل دی چې دا سپر مون چې کم دی دا تاسو نظاره کولی شي. دی وخت د پاکستان کې دا ټول پاکستان کې دا سپر مون چې کم دا ښکاري. یعنې دومره تیز رڼا چې ملفقیت وایي چې دا د 13 نه 14% پورې دا زیاته د نور د نسبته باندې دا زیاته روشنی ده. او دلته دی وایي دی وخت کې دی وایي چې د دې وخت کې د ځمکې او د سپوږمۍ په منځ کې چې کوم فاصله ده هغه تقریبا 2,26,000 میل ده. لکه دا مطلب چې اوسط چې کم دنو هغه یعنې چاند او ځمکې اوسط فاصله چې کم دنو هغه 2,38,500 میل دا جوړیږي دا فاصله. یعنې دا دومره دې وخت کې د ځمکې سره دا نږدې ده. دا ځکه نن چې کم دنو هغه دومره روشن ښکاري، دومره لکه روشنۍ هغه زیاته ورکوي. او دا نور کله چې کم دی د هغې په نسبت باندې دا 7% چې کم دنو دا سپوږمۍ چې کم ده دا نن غټه ده. یعنې 7% نه دا زیاته غټه نور. تاسو ګورئ دی وخت دا نظارت مکمل طور باندې چې کم دی نو هغه لکه تیاره ده، خو بیا هم د دومره سپوږمۍ چې کړه او دی وخت مطلب چې کم دی نو مطلب اسمان هم د وریځه ده دوند دی، زیاتر دوند دی، خو هغې په وجود باندې چې دا کم دی دا سپوږمۍ چې کم دی دا دومره غټه ده او دومره روشنۍ ورکوي. تاسو ګورئ دا نظارت تاسو ګورئ دی وخت دا سپر مون او دا د پاکستان کې دا دریم ځل په دې کال کې دا سپر مون چې کم دی نو هغه ښکاري. تاسو ګورئ دی وخت دا دومره مطلب چې روشن دومره زیاته روشني ورکوي. یعنې د نور قسمه ده د نور او سپوږمۍ او دا سپوږمۍ چې کم دی نو هغه 7% زیاته چې کم دی نو هغه نن روشني ورکوي. دې ته وایي سپر مون. کوم ورته وایي سپر مون. یعنې دا پاکستان کې دا د دې کال کې چې کم دی دریم ځل دی دا او د دې دا ولې رڼا کوي. د دې ملفقیت وایي چې دا د ځمکې او د سپوږمۍ په منځ کې چې کم فاصله ده نو هغه نه ډېره کمه شوې ده. یعنې څومره 2 لاک چې څنګه تاسو ما وویلې چې دا دومره دې وخت دا میل فاصله ده. ډېره مهرباني جي والسلام.